السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په کمیټۍ کې چې کمی پیسې جمع کیږي د دغه پیسو د زکات او دغه رنګه په دا کمیټۍ په مابین کې چې یو شخص وفات سي مړ سي د دا کمیټۍ به بیا مخته ترتیب څرنګه چلیږي. نو اوله مسله د زکات غه په کمیټۍ کې چې کمی پیسې دی جمع کوي دا پیسې د قرض حیثیت لري. گویا که هر رکن دلته چې دا پیسې جمع کوي دا دی گویا که په قرض یې ورکوي. نو د قرض چې کومه مسله د زکات ده د کمیټۍ هم هغه مسله د زکات ده. مثال کې طور پر زید په کمیټۍ کې 10,000 روپۍ جمع کړي دي خو دی زیاتې پیسې نورې هم خپله زیاتې لري. نو دغه 10,000 روپۍ به دغه خپلې ذاتي پیسو سره ملاو کړي او بیا به د دې ټولو پیسو زکات چې دی هغه ورکړي. او که نورې پیسې نه لري صرف په دا کمیټۍ کې چې کمې پیسې دي دغه پیسې ورسره وي نو دغه پیسې که نصاب ته رسېدې خو زکات ورباندې فرض دی او که نصاب ته نه رسېدلې زکات نه دی ورباندې فرض. د هغه رنګه د هر رکن د هغه حساب دی. او دویمه مسله چې که چیرې په کمیټۍ دی جمع کوي په دې مابین کې یو رکن چې دی هغه وفات سي مړ سي نو د دې دوه صورتونه دي. یو صورت دا دی چې و دغه رکن چې دا مړ سوی دی د ده خپله هغه ونډه او حصه چې ده هغه راوتلی ده یعنې د ده نوم په کمیټۍ کې راوتلی دی د هغه برخه وړې ده. نو په دا صورت کې چې د ده میراث تقسیمیږي هغه قسطونه چې پر ده پاته دي دا قسطونه به واره په میراث کې د میراث څخه راویستل سي او کمیټۍ والا ته به ورکول سي او بیا به دا نور پیسې چې پاته سوي هغه به په میراث کې تقسیم سي. ولی دا خو پر ده باندې یو قرض ولو د کمیټۍ د طرفه څخه او که دی د ده د نامه د راوتلو څخه مخکې وفات سوی وي په دغه صورت کې بیا ده چې کومې پیسې په کمیټۍ کې جمع کړي دي هغه پیسې به د کمیټۍ څخه راواخیستل سي او بیا به وارثانو ته ورکول سي په میراث کې به هغه تقسیم سي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خلیدم چې سوځیدم خلتا نه تیریدم تا خلیدم چې سوځیدم خلتا نه تیریدم ستا په نوم هم په سر